زمونږ د ملګرو دغه مقصد دی چې تاسو خبرې وورو او تاسو د دې نه خبر کړو چې لایف سټاک ډپارټمنټ هرې ضلعې ته ځي. زمونږ پلان دی چې هر تحصیل ته لاړ شو، هرې ضلعې ته لاړ شو، هلته داسې خبرې وورو، داسې مشورې وورو، هغه بیا موږ کمپایل کړو او په هغې باندې د روان کال حکمت عملي جوړه کړو. مسعود جبار کاکا زما زمیندار وروڼه چې نن کوم په دې پیړۍ کې شرکت کړی، زموږ نور ډاکټران صاحبان چې کوم د پېښور نه راغلي، زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم. چونکې پروګرام لږ لیټ شو، موټر وی باندې سلوړه وه، زموږ د پېښور ملګري هم لیټ شو، د هغې دپاره معذرت تاسو ته کوم. او چې بیا هم تاسو موږ سره شرکت وکړو نو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. او کوم مقصد دپاره چې دلته راغونډ شوي یو نو هغې باندې به زموږ ملګري خبرې کوي. نو زه ستاسو بیا یو پیره شکریه ادا کوم، خاص کر د علي نواز صاحب چې ډېر په شارټ نوټس باندې موږ ته دلته خپله حاضري دغه کړه. نو ستاسو ډېره مننه او تاسو پروګرام خپل جاري به انشاءالله دی کې خپل په غور باندې څه کومې خبرې اترې هغه وغواړئ. السلام علیکم. دا پېښوری لیول کینال پې را روان دی، نو هغې کې هغه شاړې ځمکې تقریبا ختمېدو واله دي. نو په کار دی چې اوس زمیندار په دې نوې ټکنالوژي او نوې دغه سره چې کوم دی نو ستاسو چې کوم آیډیا دي چې په هغې باندې هغوی پوهه کوي، ځکه چې انډسټري زموږ په ملک کې دغسې حال دی، خاص کر په خیبر پښتونخوا کې خو کارخانې ټولې چې کومې دي نو هغه بندې شوې، پاتې دا زمینداره ده. نو د زمیندارانو په بحاف زه وایم چې دی سره لږ غونته کې کومک وشي. نن زمونږ 7 ډیجیټل اګریکلچر سینسز هم شروع شو، نن اناګوریشن یې وشو، سټارټ واخیستی شو. نو هغه به مونږ ته دا پیلوي چې زمونږ څونه زمیندار دلته دي د هغو مونږ ته رجسټریشن یو قسم انپوټ راشي چې څونه زمونږ زمیندار دي، کم کم شعبو سه بیا فردر په اګریکلچر کې هغوی انګیج دي او د هغو پوره یو پروفایل مونږ ته راشي. نو چې سبا له څه ډیسیژن میکینګ کېږي، څه خبره کېږي، نو مونږ ته به ډیټا په یو ساعت باندې را دغه کېږي. چې لکه دې نه مخکې وختي ډاکټر صاحب خبره وکړه د لایف سټاک حوالې سره چې په ډسټرکټ کې مونږ سره د لایف سټاک تعداد ووایه یا زمیندار وروڼه وویل، نو دې نه اوس مونږ ډیجیټل ته واړوله. دا سینسس ستاسو کورونو ته هم راځي، ستاسو سره هم میلاویږي، نو هغه سم کاپوریشن کوئ. دا مونږ د ټولو خلکو ګزران په دې سارو باندې دی، ګډې بېزې خر ټټو ټول دا خلک ساتي او زمین دا ډپارټمنټ والا دی له سروسز ورکوي. په صحابه کې حبیب صاحب چې کوم دی مشر دی، خو دلته کې زمینګه انسیمینیشن سینټرې دي تقریبا 30-32 سینټرې به وي او هغې له مونږه د ښه سیمن چې کوم دی د انسیمینیشن دا کار دا زموږ په لاس کې د ټولې صوبې دپاره تقریبا 30,000 انسیمینیشن د ټولې صوبې کېږي د میاشتې، او په صحابه کې زما په خیال 2800-3000 دا کېږي. نو دا بنیادي رول دی. زه دا زمیندار په حکم چې تاسو څاروي ساتئ نو ښه نه ښه ټیکه ورته لګوي. دا شانتې جنیټک امپرومنټ زموږ یو پروجیکټ چلیږي، هغه موږ فري ورکوو خلکو ته. د هغه یو 10-12 روپۍ قیمت دی یو ستنې، خو موږ دې زمیندار له هغه فري لګوو. نو تاسو دا وایم زمیندار وروڼو ته چې تاسو ځان خبر کړئ، د دې محکمې نه تاسو فایده واخلئ. کله چې ستاسو څاروي په وار کې راشي غوا میخه نو نیچرل بریډینګ مه کوئ، هسپتال ته ځئ، زموږ سټاف به وي او هغوی نه هغه سروسز واخلئ او په کم قیمت باندې دغه خو فري دی پکې. او زموږ 2 موبایل ویټنري کلینک دي دلته کې په صوابای کې، هغوی سروسز ورکوي. لیب دی، ښه کیمیکل ملاوټ شده دود دلته کې راتلل به، هغې دپاره موږ خپل سیسټم جوړ کړی دی، د هغې باقاعده چکنګ کېږي. او سلاټر هاوسز دپاره خپل ډاکټران دي، وي پي ایچ والا ښه پولټري ډایرکټر موږ خپل دا تېر شوي 2 کاله کې جوړ کړو. دلته کې موږ په ضلع کې دغه ډاکټر صاحب موږ لګولی دی.